بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې. دوستانو په خبر بډبېره کې چې کوم عالمه جنې قتل شوی و هغه پلار بیان مخه تر غلې دي. هغه پکې څه فریاد کړی دی، حکومت پاکستان ته څه فریاد کړی دی د باره کې څه ټول معلومات په دې ویډیو کې شیر کوو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ساتر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وای تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي. دوستانو دا واقعه د پیښور بډبېره دا چې یوه عالمه چې درې ورځې لاپته وه او هغې نه بعد هغې لاش ته یوې مقبرې نه ملاو شلو. دوستانو عالمه جنۍ چې مونږ د معاشرې کې نه وه محفوظه چې هغې ماشومانو زړونو کې د الله پاک یره پیدا کوله، الله پاک لارې ورته ښودله، هغوی ته علم ورکول او کې پیکې کې هغې یو مثال قایم کولو چې هغه به سوزوکي کې نه تله چې دا د بې حیایي لار ده، هغه به پیدل تله. پلار یې وایي چې هغې چې ته نن پرې چا لاس نه و صحیح کړی، هغې ترونو زمن له هغه نه وه صحیح کړي. دومره باحیا او باکردار قسم جینۍ وه هغې سره دې حد پورې ظلم کېدنې مطلب دا ده چې مونږ د معاشرې کې عام جینۍ چې ده هغه هم محفوظه نه ده. ولې چې دې ځای کې یو عالمې ته څوک راپسې او هغه قتل کړي او هغه نور څوک نه وي، هغه خپل رشته دار وي، خپلې خور خاوندې وي او دا یې ولې قتل کړه؟ دا یې صرف په دې وجه باندې قتل کړه چې ما د دغې رشته هغوی کور کې ویر نه کړه، هغه د کشر ورور ته مې ویر نه کړه. هغې سزا یې ورته دا ویر کړه چې اول یې 3 ورځې پورې ورسره بدفعلي کړې ده، هغې نه بعد یې په تیزاب اړولي دي. دوستانو څه لفظونه داسې سپک دي چې ما زړه نه غواړي چې زه دې ځای کې استعمال کړم. ولې چې مخامخ چې ده هغه یوه عالمه جینۍ ده. دوستانو هغې نه بعد هغه یې د حد پورې په تشدد کړی دی او هغې نه بعد یې پې اوره چې تیزاب یې اچولی دي، پټرول یې اچولی دي، هغې نه بعد یې سوځولی ده. دوستانو دومره یې بدرنګه کړه او هغې نه بعد یې مقبرې کې غورځوله. پلار یې چې صرف غلطي که دغه وه نو بیا هم یوه خبره وه، غلطي ګناه صرف اور صرف د دغه نه ده چې دغه ته صرف اور صرف دغه ته سزا ملاو شي نو ما زړه به نه کلاریږي. دغه ټول خاندان دې واقعې کې ملوث ده او هغوی په فیصلې باندې دغه دا کار کړی دی، هغوی په سلې باندې دوی دا کار کړی دی. دغه دومره خپله جرات نه شو کېدله او دغه هغو په سلې باندې او د هلک خپله هم وایي چې ما مور ما ته قسم راکړی و چې ته به ته بدل اخلې. څه شي بدل؟ تا ورسره څه ځمکه شریکه وه، تا ورسره جایداد شریک و، رشته وه ډېرې نه کړه، نه و لیکلی رزق. د پلار یې وایي چې د مور یې ډېره زیاته جنګلې وه، ما یوې لور باندې چې دوی په کور کې